ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم منگا دی معاشره کې منگا وینو چې بعضې کسان هغې ته د قرض د وجې نه ډېر پریشانۍ نو او حدیث کې راغلی چې څوک کوشش کوي د قرض د ادا کولو نو الله تعالی به دله لارې کولاو کړي او قرض به دومره مار به سره الله تعالی راولي چې دی به د پردي خلکو دا قرض هغه خلاص وګرځوي الله به له اسباب پیدا کړي خو چې د نیت کې دای چې دا قرض به زه پلان کې نه ادا کوم نو الله به اسباب پیدا کوي او که یو کس داسې دی چې هغه اړو د دې نیت نه ساتي چې زه به دله دا قرض ورکوم او ادا کوم نو دی به مړ شي لیکن دا یې کس قرض به خلاص نه شي د حدیث مفهوم مې بیان کړ نو دې وجې نه ځانو احادیثو مبارکو کې د دې دپاره وظیفه راغلی د قرض دپاره چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه د حدیث منقول دی د حدیث مفهوم دا دی چې هر چا چې د جمعې په ورځ باندې دا دعا او یا پیری هغه ولوستله انو د باندې به هغه 3 جمعې نه تېرې شوي 2 جمعې په ده باندې نه تېرې شي 2 جمعې په ده باندې تېرې شوي لا نه وي چې الله تعالی به یې د دا قرض ختم ګرځولی هغه دعا دا ده اللهم اکفني بحلالک عن حرامک وانني بفضلک عمن سواک اللهم اکفني بحلالک عن حرامک وانني بفضلک عمن سواک نو دا دعا یادول پکار دي دا ما یو پیره درس کې وی بیا څو کسانو ماره دې مطالبه وکړه چې د قرض دپاره هغه دعا څنګه ده نو لہذا دا باندې عمل وکړئ د دې لوستل پکار دي جمعې په ورځ باندې نو دا الله تعالی به ستاسو قرض خلاص وکړي الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي